الان اقبال سکولرشپ ایچ سی چې موږ ته سکولرشپ پرووایډ کړی دا غوښنه ډېره مننه کوم چې هغوی افغان سټوډنټس یعنې صرف هلکان نه بلکې نجونو ته هم دا اپورچونټي پرووایډ کړه چې هغوی خپل ایجوکیشن ته ادامه ورکړه خپل ایجوکیشن یې مخکې نو تر اوسه کوم هغه نجونې چې په افغانستان کې هغوی ته اپورچونټي نه وه هغوی خپل تحصیل نو هغوی پاکستان کې خپل بیچلر لاسته راوړل خپل ډیګري لاسته راوړل هغوی اوس کولی شي چې خپل مخکې تعلیم ته ادامه ورکړي خپل فیوچر جوړ کړي او د هغوی فیوچر یا راتلونکی چې دی هغه تضمین شوی یعنې هغه سکیور بدبختانه زموږ په کمیونټي کې مخصوصا افغانانو کې دا رواج دی چې یعنې نو ټول نه بلکې بعضې کوم بیکورډ ایریاز چې دي هغوی خپل نجونې درسونو ته نه پرېږدي شاید بعضې کوم وجې او دلایل دي چې د هغې د وجې نه خپل نجونې درسونو ته نه پرېږدي خو زه دغه امید لرم چې داسې وخت راشي داسې دور راشي چې زموږ ټول مشران چې دي هغوی خپل نه صرف هلکان نه بلکې خپل نجونې هم درسونو ته پرېږدي اجازه ورکړي تر څو وکولی شي چې هغوی خپل درسونه ووایي خپل فیوچر ځان ته سکیور کړي زما نام محمد اخلاص صافي ده زه د سافټویر انجینر سټوډنټ یم کوم چې یونیورسټي کې ما سبق ویلې موږ په 2021 کې سکالرشپ حاصل کړی و د امتحان په باندې زموږ ته دا سوچ هم نو چې موږ پاکستان ته لاړ شو موږ به څنګه ایکسپیرینس ولرو موږ به آیا لینګویج بیریر به موږ صحیح وي نه وي خو کله چې موږ راغلو کوم چې یونیورسټي ته ورکړل شو هغه یو انټرنیشنل یونیورسټي وه چې کې کلاسز انګلیش کې اخیستل کېدل چې موږ ته لینګویج بیریر ډېر ایزي وي خو سلولي موږ سره کلاس میټس موږ سره کوم پاکستاني سټوډنټان چې وه ډېر فرینډلي او ډېر هاسپټیلیټي موږ ته وکړه ډېر موږ سره هیلپ وکړو چې موږ اردو لینګویج زده کړو ایون دو اخره کې موږ داسې اردو زده کړه چې تاسو زه اردو خبرې کوم تاسو فکر کوئ زما اردو نیټیو لینګویج ده موږ سره ډېر ښه ملګري او د سکالرشپ نه خاص موږ دا فایده واخیسته چې موږ څلور کاله یونیورسټي موږ ډېر په ایزي کنډیشنز کې ویلې ولې چې موږ ته فلي فنډ سکالرشپ وده نه هاسټل موږ نه پیسې اخیستلی شوې نه یونیورسټي فیس موږ باندې موږ پاکستان ګورنمنټ نه دا خواهش دی چې دا کوم سکالرشپ یې ورکوي دو کیری آن کوي چې افغانستان کې ډېر څومره مشکلات دي د تعلیم لحاظ نه د کاغه لکان وي کاغه جنکان وي دواړو ته نو موږ چې پاکستان ته راشو موږ هغه مشکلات نه وي چې موږ کله 2021 کې د کله بعد سکالرشپ اپلای کوله موږ ته ډېر داسې نیګیټیو ټاکس وو چې موږ ته ویلې دا سکالرشپونه په ریکمنډیشنز کېږي په سپارښت کېږي په پیسو کېږي وغیره وغیره خو موږ بیا هم توقع به خدای موږ لاړو په ټیسټ ورکړو ټیسټ موږ اخیستلی شوی و په کنټیننټل کابل کې موږ چې کله ټیسټ ورکړو چونکې ما سبقونه چې وو افغانتوب نه ویلو لکه تعلیم یې یاد وو هلته انګلیش میډیم سکول و نو ما چې کله ټیسټ ورکړو ټیسټ ډېر ایزي ما لپاره حالکې نور سنټان لپاره خو ډېر یو پیچیده ټیسټ و د هر یو سبجیکټ په اړه بیا تقریبا موږ ته 5 میاشتې 6 میاشتې موږ ته ویټ وکړو موږ چې دا ټیسټ به څه رزلټ راځي چونکې ما نه سفارش کړی و نه بس هم کړي و موږ خپل په استعداد ورغلي وو وایي چې موږ کور کې سفارش نه ویلی کور کې دې چې بېزته کړی وی والی چې تاسو زما تعلیم مو څه لپاره وکړو خو ډېر فارچونیټلی زما نامه پکې اناونس شوه او زه نور هغه افغانانو ته هغه خلکو ته دا وایم چې دا تاسو کوم کارټسونه دي چې دا په سفارش ورکول کېږي یا په پیسو باندې وغیره دا نشته دا ښه ایزي دي د ټیسټ په تھرو ورکول کېږي ټول افغانانو ته ایکولي رایټس دي هغه ټول ایکولي کله ټیسټ ورکړي نو چا چې ښه رزلټ وي هغه پاس کېږي